هو حلقه یارات برشم کی طرح نرم رزم حق و باطل هو تو فولاد ہے مومن. دا بیا ډېرې غټي غټي داسې فیصلې وکړي په دغه ټیم کې چې دا د دې لپاره وروسته بیا د ندامت ذریعه ګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحدیث السادس عشر. زمونږ نننی حدیث 14 نمبر حدیث دی او دا حدیث ډېر زیات یو ناشنا حدیث دی. که چېرته په معاشره کې خلکو په دې حدیث باندې عمل کول شروع کړه که نه د ټول جرایم به ختم شي او یو صالحه یو نیکه یو پرامنه معاشره به الله رب العالمین په وجود کې راولي. او هغه حدیث څه دی؟ نو حدیث په روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنه سره دی. دا فرمایي چې ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصيني. و یو سړی راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې د الله رسوله ما ته وصیت وکړه، ما ته یو داسې خبره وکړه، داسې یو قیمتي خبره راته وکړه چې په هغې زه عمل کوم. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لا تغضب، مه غوسه کېږه. نو اوس دا سړی وایي چې دا چېرته معمولي خبره ده، حالانکې دا خبره د دې په ذهن کې دومره اهمیت واله نه وه، ځکه دوی به وایي چې یاره کېدای شي د دې نه مخکې دوی په ذهن کې دا و که غوسه دې وکړه او که ودې نه کړه یا دې غوسه نافظ کړه او که نافظ نه کړه نو په دې باندې الله رب العالمین څه اجر نه ورکوي، دا دواړه برابر دي. نو دې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم نه بیا تپوس وکړو د الله رسوله اوصیني، یعنی فردد مرارا، مطلب دا دی چې ما ته نور وصیت وکړه، بله خبر راته وکړه، بله خبر راته وکړه. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایي؟ لا تغضب. نبی علیه السلام ورته یو دقیقه خبره کوي چې غوسه مه کوه. غوسه څه شی دی او غوسه به کنټرولېږي څنګه او غوسه چې څوک کنټرول کړي نو د هغې لپاره انعام څه دی؟ الله رب العالمین به ورله څه اجر ورکوي؟ دا چې موږ ته په احادیثو کې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غوسه مه کوئ، غوسه مه کوئ. نو د دې فایدې څه دي؟ وګوره الله رب العالمین چې کله دا انسانان پیدا کوله نو د دې په دې مزاج کې داسې یو حالت ایښی دی او داسې یو مزاج د هغې ودیعت یې پکې کړی دی چې کله یو خبره د انسان د مزاج او د طبیعت مخالف وي نو د دې انسان دا د یو حالت نه بل حالت ته چینج کېږي. نو دا چې کله د بل حالت ته لاړ شي نو په دغه ټیم کې دا انسان دا خپل په کنټرول کې نه وي. دا بیا ډېرې غټې غټې داسې فیصلې وکړي په دغه ټیم کې چې دا د دې لپاره وروسته بیا د ندامت ذریعه ګرځي. لکه انسان کله غوسه نو دا خپل دین او مذهب هم پسې پرېږدي، د شرک او د کفر کلمه هم وایي، دغه رنګې خپل شریک حیات ته طلاق هم ورکولی شي یا د دې نه علاوه قتل هم کولی شي، حمله هم کولی شي په چا باندې. دا څیزونه بیا د دې لپاره د عمر بر د ندامت ذریعه ګرځي. نو کله چې دا حالت راشي په انسان باندې دا غوسه راتلل مطلقي دا ښه خبره ده. کوم سړي ته چې غوسه راځي نو په دې کې مردانګي ده، دا غوسه راتلل دا کمال دی. غوسه کنټرولول دا هم یو کمال دی او غوسه نه کنټرولول دا بیا نقصان دی. چې غوسه راځي د اسلام په مخالفت به غوسه راځي او دا به نافظې هم چې کوم خلک د اسلام مخالفت کوي نو بیا به د هغه خلکو خلاف خپل غیرت، خپل طاقت، خپل جرأت دا به ښکاره کوي. وسو که یو سړي د غوسه راغله نو دې له څه کول پکار دي؟ نو دا به خپل حالت چینج کړي. که دا انسان ولاړ دی دا دې کیني، که دا انسان ناست دی دا دې سم دي، یا دې اوبه وڅښي یا دې اودس وکړي. ځکه چې دا انسان چې کوم دې ته دا غوسه راځي نو دا غوسه دا د شیطان اثر دی او شیطان د اور نه پیدا دی نو د اوبو په ذریعه باندې دغه اور مړ کېږي او د هغې اثرات ختمېږي. نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې اودس دې وکړي. بیا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هم فرمایي او هغه ته دا پته وه چې دا غوسه کنټرولول دا د هر چا کار نه دی. غوسه کنټرولول دا د هر چا کار نه دی. ځکه خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي که نه چې لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. پهلوان د غټي باډۍ والا ته نه وایي، کراټمین ته نه وایي، جمناسټک والا ته نه وایي، بلکې پهلوان هغه سړی دی چې هغه خپل د غوسې سره مقابله وکړي او د خپله غوسه مغلوبه کړي او ځان پې غالب راولي. نو دغه سړي ته پهلوان ویلی کېږي. ځکه علامه اقبال رحمه الله فرمایي هو حلقه یارات و برشم کی طرح نرم رزم حق و باطل هو تو فولاد ہے مومن. خپل په منځ کې نو خپل یو بل منځ کې به غوسې نه ازمایي او غوسې به نه نافظوئ. یو بل ته به غوسه کېږئ نه، که غوسه درله درشي کنټرولوئ به. دا څه کمال نه دی چې ته چا ته غوسه وکړې، چا څه جنګ جګړې وکړې. ځکه صحابه به خپل په منځ کې بالکل نرم و د ریښمو په شان یو بل سره به یې نرمي کوله. خو که چېرته به د مخالف په مقابله کې میدان ته راغله که نه نو بیا به سم فولاد و، فولاد مضبوط چې چا بړقولی نه شو د ځای نه، بالکل مضبوط او طاقت سره به په دغه میدان کې ولاړ. نو چې اوس یو سړی هغه خپله غوسه کنټرول کړي نو د هغې دپاره ثمري او د هغې دپاره فایده څه ده؟ نبي مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ به خلک به په ټینشن او په سخته کې او په دغه ټیم کې به دا انسان الله رب العالمین د دې ټولو خلکو مخې ته راولي او الله رب العالمین به
دې ته اختیار ورکړي، وایي چې ای زما بنده، زما د وجې نه تا خپل غصه نه و نافظ کړي په خپل یو مسلمان ورور باندې، په یو مظلوم باندې. نن ستا دپاره اختیار دی په دې حورو کې چې ته کومه حوره په هغې باندې ګوته ایږدې نو دا به ستا وي. دا انعام به الله رب العالمین داسې سړي ته ورکوي. نو دا موږ تاسو ته معمولي څه ښکاري، خو الله رب العالمین پې ډېر زیات خوشحالېږي او بنده پې راضي کېږي او الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې داسې عظیم اجر انسان له ورکوي. نو الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو د غصې زموږ په کنټرول کې راولي او د نافظولو طاقت دې راله الله رب العالمین نه راکوي چې موږ او تاسو خپل غصې نافظ کړو. وما علینا الا البلاغ.